انشاءاللہ تعالی په 3 جنوری باندې د باباجی مبارک د چہلم پروګرام دی. سویم جنوری باندې 3 جنوری باندې او څنګه چې د ملک برنه د حضور علیه السلام مبارک عاشقان راځي کډېرو خلکو ته په جنازه کې د شرکت موقع ملو نشوه. حالانکه دا هغه شخصیت او چې پکار خدا وا دا په جنازو کې هغه جنازه وا چې زویم چې د چا د جنازې د پړاوولو کې دا امید کیږي دا چې جنازې شته دی چې انسان پکې وي چې خدای پاک یو خو جنازه مونږ الله ته یو جرګه جوړه کړو اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا اخو مونږ الله جل جلاله ته جرګه جوړه کړو خدای پاک ته یو بخا نو الله پاک دغه جرګې د خاطر هغه مرده وبخي خو ډېرې جنازې داسې وي چې دغه شان دومره لوی وي چې دغه د جنازې په برکت الله پاک جنازې کول والا ته بخښنه نصیب کړي او یقین وکړئ چې د باباجی مبارک جنازه هغه جنازه وا خود الله ولی و خود الله کامل ولی و او چې هغه مبارک د ولایت نه څوک انکار وکړي نو بیا ما ته وښایه چې ولی بیا څوک دی په دنیا کې ځکه چې مونږ په سترګو باندې څه لیدلي دي او د ولایت چې کوم علامات دي او کم چې کم دی د هغې دپاره الله جل جلاله په چا کې خوبۍ ښودلې وي د هغې ټولو خوبو مرکز خو چې کم دی باباجي مبارک و نو هغه جنازه وا چې والله العظیم زمونږ زړه په دې باندې آرام کو چې انشاءالله دا خو الله بخلی دی د خو ډېر لوی شان دی د د جنازې په برکت به که خیر الله مونږ ته هم بخښنه نصیب کړي خو د چا نه چې کم دی عزتمندو دغه موقع د لاسه وتې ده نو د هغه د روز سره د یو نوي عزم دپاره به انشاءالله تعالی په 3 جنوری باندې بیا د حضور غلامان په لاهور کې راغونډېږي که خیر او د هغې مبارک د مزار فورانوار په خوا کې چې کوم بهر روډ دی په هغې باندې به انشاءالله د چهلم مختصر پروګرام وي سحر 9 بجو نه به شروع کېږي سحر 9 بجو نه تر د اخري دعا به بس فکس 2 بجې باندې کېږي پوهېږئ دې باندې نو انشاءالله تعالی چې څنګه د ملک بر نه د حضور علیه السلام عاشقان او غلامان راځي خیبرپختونخواہ چې څومره دوستان زما د آواز اوري هغې ټولو ته مې خواست دی چې خپل تیاری وکړي او په ټایم باندې انشاءالله تعالی دغه ورځ باندې 9 بجو لاهور ته ځان ورسوي او دغه عظیم عاشق صادق په خوا کې په یو نوي عزم سره انشاءالله تعالی په یو نوي جدوجهد او په یو نوي جذبه سره دا عزم وکړي چې کوم مشن باباجي تا مونږ ته پرېښودلی دی انشاءالله د ژوند ته اخري سلګۍ پورې پوهېږئ پې د ژوند د اخري سلګۍ پورې او د خپل وینې د اخري ساس کې پورې به انشاءالله په دغې باندې مونږ کاربند یو او د دغې دین پیرداري به مونږ ورکوو انشاءالله